نبی علیه السلام چې کله پیدا شه نو 3 یا 4 ورځې خپلې مور پی ورکړې آمینې او 3 یا 4 ورځو نه پس بیا د الله پیغمبر ته د خپل تره ابو لهب آزاد کړی شوي وینځي ثویبه د هغې نوم و هغې ویله پی ورکړه نه آمینه د الله د پیغمبر حقیقي مور ده او ثویبه د الله د پیغمبر رضاعي مور ده او دویمه رضاعي مور ده حلیمه ثویبي د نبی علیه السلام نه وړاندې الله د پیغمبر تره حمزه ته هم پی ورکړي نو په دې وجه باندې حمزه سید الشهداء د الله د پیغمبر ترم دی او د نبی علیه السلام رضاعي ورورم دی نبی علیه السلام نه بعد ثویبي یو بل صحابي دی ابو سلمہ هغه هم پی ورکړي ابو سلمہ دا هم د الله د پیغمبر رضاعي ورور دی او مسله دا ده چې کوم زنانه کوم ماشوم ته پی ورکي د دغې زنانه زامن د دې پی سکونکي ورونه شي او د دغې زنانه خویندې شي او د دغې زنانه خاوند د دغې ماشوم رضاعي لار شي او بیا د دغې رضاعي پلار چې کوم بچي دي هغه هم د ورونه خویندې شي